نو لہذا جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل د امت او د خپل خصوصیاتونه چې کوم شپږ خصوصیات ذکر کړی دي چې فضلت علی الانبیاء بست ما ته نور انبیاء کرام باندې په شپږو سيزونو باندې فضیلت راکړی شوی دی. هغه شپږ سيزونه کوم دي؟ په هغې کې یو دا چې وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا، الله رب کائنات زما دپاره زما د امت دپاره د ځمکې هره خطه هغه د سجدې ځای مقرر کړی دی. سورة المائدة آیت نمبر 6. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. صدق الله العظيم. قدی آیت کریمہ کی اللہ جل شانہ دا اودس چکم فرائض دی هغه ذکر فرمایي چې هغه څلور فرایض دي. اول نمبر باندې مخ وینځل، دویم نمبر باندې دونه لاسونه د څنګلو سره وینځل، او دریم فرض د سر مسح کول، او څلورم دونه خپې سره د ګیټو وینځل. دا څلور فرایض دي. او دویم نمبر باندې د غسل حکم فرمایي چې کله تاسو د جنابت په حالت کې تاسو خو ځان پاک کړئ. د غسل احکام پرون ذکر کړو چې په غسل کې درې څیزونه فرض دي چې کوم غسل ورسره مکمل ادا شي. هغې کې لومړی خوله کې اوبه اچول، او دغسې پوزه کې اوبه اچول، او ټول بدن په داسې طریقې سره وینځل چې د یو ویښته برابر ځای په بدن کې وچ پاتې نه شي. دا درې د غسل فرایض دي. وضو او دس او غسل دا په هغه صورت کې کېږي چې کله اوبه وي. بعض اوقات داسې وشي چې یو کس ته د اودس ضرورت وي خو اوبه نه وي، یا د جنابت حالت وي د غسل ضرورت وي خو اوبه نه وي. بیا د دې مختلف صورتونه دي. بعض اوقات اوبه موجود نه وي، بعض اوقات اوبه موجود وي خو د دې اودس کوونکي یا د غسل کوونکي دپاره دا اوبه ښه نه وي. د هغې په استعمال سره بدن ته نقصان رسېدل یا د بدن د بیمارۍ د زیاتېدو احتمال یقین هغه په هغې کې موجود وي، یا اوبه موجود وي که د اوبو پسې سړی وځي نو د جان مال عزت هغې ته د نقصان رسېدو خطره وي، د هلاکت خطره وي، دغسې د قتل د ډاکې داسې یقیني ګمان وي، یا داسې صورتحال دی که سړی بهر وځي د اوبو پسې نو درندګانو یره وي، نو یا اوبه موجود وي خو په دې اوبو باندې د سړی اختیار هغه نه د بل چا ووي، د ده پې قدرت نه په هغه اوبو د اوبو په استعمال باندې. دا مختلف صورتونه دي چې په دې صورتونو کې چې کله سړی په اوبو باندې قادر نه وي د اوبو په استعمال باندې، په دې صورتونو کې یو سړی پې اودس وي، اودس نه یې کړي، اودس ماتې کړي وي او اودس کول غواړي، یا د جنابت په حالت کې وي او ځان د جنابت نه ویستل غواړي، نو د هغې دپاره چې کوم متبادل حکم دی هغې ته تیمم ویلی شي.
نو تیمم چې کله یو سړی وکړي نو دا داسې شو لکه چې دته د غسل حاجت وو، نو د غسل وکړو او که دته د اودس ضرورت وو، د چرندام ضرورت وو، نو دی اودس بس دی پاک شو. څنګه چې د څرنګه چې د غسل په ذریعه باندې طهارت حاصلېږي، پاکیزګي حاصلېږي، یو سړی په هغې باندې لمونځ کولی شي وغیره، دغسې د تیمم په ذریعه باندې هم د جنابت هم سړی پاک کېږي، د بې اودسۍ هم سړی پاک کېږي، باوضو شي او پاک شي. لہذا دا د الله تبارک وتعالی په نعمتونو کې یو لوی نعمت دی چې الله جل شانه په انسان باندې هیڅ قسمه مشکل او تکلیف نه دی ایښی، بلکې په هر صورت کې الله جل شانه د مسلمان دپاره د اسانتیا لاره ورته جوړه کړې ده. نو لہذا جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل د امت او د خپل خصوصیاتونه چې کوم شپږ خصوصیات ذکر کړي دي چې فضلت علی الانبیاء بست، ما ته په نورو انبیاء کرامو باندې په شپږو څیزونو باندې فضیلت راکړی شوی دی. هغه شپږ څیزونه کوم دی؟ په هغې کې یو دا چې وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا، الله رب کائنات زما دپاره، زما د امت دپاره د ځمکې هره خطه هغه د سجدې ځای مقرر کړی دی، او د ځمکې هره خطه هغه چې دی پاک ګرځولی دی. یعنې پخواني امتونو کې چې کله د لمانځه وخت شو، د عبادت وخت راغی، نو لازما به تا خپل عبادت خانې ته، خپل کلیسا ته، خپل معبد ته به دې ځان رسو، په بل ځای کې به ستا عبادت نه قبلېدو. الله رب کائنات په دې امت باندې او جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته دا خصوصیت ورکړی دی چې په کوم ځای کې په یو مسلمان باندې د لمانځه وخت راغی، په هغه ځای باندې اذان وکړه، اقامت وکړه، او په هغه ځای باندې سجده ولګوه، هملته کې لمونځ کوه. دا د دې امت خصوصیت دی. بلکې چې یو مسلمان چې هر ځای ته لاړ شي، یو داسې ځای وي چې هغه ویران ځای وي، شاړ ځای وي، لرې ځای وي، نو بهتر هم دا وي چې سړی اذان وکړي، هلته اقامت وکړي، هلته د جمعې لمانځه اهتمام وکړي، هلته سجده ولګوي، او ورځ د قیامت د الله جل شانه په حضور کې دغه ځمکه، د ځمکې دا خطه د ده د لمانځه، د ده د اذان، د ده د اقامت او د ده د سجدې شهادت او ګواهي ورکوي چې دې په دې ځای کې هم د الله جل شانه ذکر کړی دی. دې وجه نه کوم ملګري چې بهر ملکونو ته ځي، موږ هغوی ته دا مشوره ورکوو چې د الله د دین د خپرولو په نیت باندې، د دعوت و تبلیغ په نیت باندې لاړ شئ. اگر چې ستاسو خپل کارونه هم وي، خو داسې مقدم وساتئ چې په کوم ځای کې د ځمکې په خطه باندې راته موقع میلو شوه، اذان به کوم، اقامت به کوم، سجده به لګوم، او په کوم ځایونو کې چې الله جل شانه توفیق راکړي د ګرځېدو، چې په هغه ځایونو کې د الله جل شانه په حضور کې سجده ولګو، چې په ورځ د قیامت هغه وران ځایونه، هغه شاړ ځایونه، هغه د سیر و سیاحت هغه ځایونه، هغه هوټلې، هغه کمرې چې هلته کې د الله تبارک وتعالی په حضور موږ سجدې لګولې، چې قیامت په ورځ زموږ د سجدې، زموږ د اذان، زموږ د جمعې، زموږ د اقامت، زموږ د الله د ذکر د هغې شهادت او ګواهي ورکړي. او په کومه خطو باندې چې ته ګرځي، په جهاز کې وي، په هوا کې، په فضا او خلا کې وي، او په بحري سمندر کې، په هر ځای کې چې د الله ذکر کوه، چې په ورځ د قیامت دغه هواګانې، دغه فضا، دغه خلا او دغه سمندر دا ستا د ذکر ګواهي او شهادت ورکوي. او دویم خصوصیت د دې امت دا د الله تبارک وتعالی نبي علیه الصلاۃ والسلام ته په نورو انبیاء کرامو په دې انبیاء کرامو باندې فضیلت ورکړی دی. وطهورا، دا ځمکه الله تبارک وتعالی د امت دپاره پاک ګرځولی دی. یو سړی د غسل د جنابت نه ځان پاک کول غواړي، د اودس نه، بې اودسۍ نه باوضو جوړېدل غواړي، اوبه نشته دی، د اوبو قلت دی، اوبه کمې دی، که بالفرض غسل او اودس پرې وکړي نو بیا سکرو دپاره نه پاتې کېږي وغیره مختلف صورتونه راتلی شي. په هغه صورتونو کې ځمکې هره خطه، د ځمکې کاڼي، لوټه، چونه، سرما او ځمکې د جنس سره تعلق ساتونکي دا څومره څیزونه دي، په دې څیزونو باندې یو سړی تیمم کولی شي. نو د تیمم درې فرایض دي.
یو پاغي کې نیت کول دی نیت د زړه قصد او اراده ته وي الفاظ د نیت چې دا لازمي او ضروري ده بهتره ده چې سړی الفاظ ادا کړي بهتره ده خو نیت وي د زړه قصد او اراده ته زړه کې دا راوړي چې دا تیمم کوم چې زما د بدن نه ناپاکي لري شي او ما ته پاکي حاصل شي نیت کوم چې ما نه ناپاکي لري شي او ما ته پاکي حاصل شي دا تیمم نیت دی او دا فرض دی او دویم نمبر باندې دونه لاسونه په ځمکه باندې په خاوره لوټه کاڼي شګه چونه سرما هر هغه شی چې هغه د ځمکې د جنس سره تعلق لرونکی وي دیوال وي کاڼي وي تیږه وي څه شی وي په هغې باندې دونه لاسونه ولګوي او بیا که بالفرض لاس پر سرخط نو هغه وسنډلی شي او بیا د سر د کوم ځای چې وخته شروع کېږي دغه ځای نه واخله مکمل هغه ځایونه چې کوم اودس کې وینو په هغې باندې مکمل راکاږي چې لږ ځای هم بغیر د لاس د لګولو نه پاتې نه شي نو دا او بیا دویم ضرب چې په ځمکه باندې ووهي نو بیا راواخلي مکمل لاس په دې طریقې سره چې د لاس یوه حصه یو اختر هم چې د هغه د دې لاس د مګرو نه داسې پاتې نه شي نو دا د تیمم طریقه ده یو نیت او دوه ضرب یو نیت کول فرض دی چې پاکي حاصلوم او ناپاکي د ځان نه لرې کوم او دوه ضرب یو ضرب چې په ځمکه باندې ووهي نو په مخ باندې راکاږي او دویم ضرب چې په ځمکه باندې ووهي نو په دوه لاسونو باندې په داسې طریقې سره راښکل چې په کم ځایونه موږ او تاسو په اودس کې وینو چې په هغه ځایونو باندې لاس مکمل راښکلی شي چې یو ځای هم هغه نه چې د لاس راښکلو نه داسې پاتې نه شي نو یو نیت او دوه ضرب دا درې د تیمم فرایض دي نو مختلف حالات په انسان باندې راځي چې هلته کې د اوبو وجود نه یا اوبو وي نو نقصان ده وي یا اوبو وي د انسان په اختیار کې نه وي یا اوبو وي د استعمال سره انسان د بیماری د زیاتېدو خطره هغه یقیني وي وغیره مختلف صورتونه او بعض اوقات د اوبو د راتلو امکان وي خو په هغې کې لږ وخت وي نو سړی تیمم وکړي او ځکه چې د جنابت په حالت کې د ناپاکۍ په حالت کې وخت تېرول دا ډېر زیات د مسلمان دپاره چې دی د نقصان او د خسران خبره ده رسول کریم صلی الله علیه وسلم ته یو صحابي عرض کړي چې یا رسول الله قیامت په ورځ د الله جل شانه په حضور کې د ګناهونو نه پاک حاضرېدل غواړم دوه جهان سردار مبارک ورته فرمایي چې د جنابت نه فورا بعد غسل کوه نو چې کله جنابت نه بعد فورا غسل کې ناپاک نه پاتې کېږي نو د الله جل شانه په حضور کې به قیامت په ورځ د ګناهونو نه پاک حاضرېږي نو لہذا فورا غسل کول بعض اوقات ممکن نه مختلف حالات په انسان باندې راتلی شي مختلف صورتونه مختلف مشکلات هغه مخې ته راتلی شي نو د هغې په وجه باندې که یو سړی هغه تیمم وکړي نو دا تیمم د غسل قایم مقام دی تر څو پورې چې مناسب طریقې سره سړی ته اوبو د غسل موقع مخې ته راغلی نه وي تر هغه پورې که یو سړی تیمم کې وخت تېر کړي نو دا هم په شان د غسل دی دا هم په شان د اودس دی نو لہذا ځان سره یو لوټه یا کاڼي تیږه شګه چونه رانجه یا یو داسې کپړه چې په هغې باندې ګرد او غبار لګېدلی وي معمولي دوړه ورباندې لګېدلې وي څادر وي رومال وي هر یو شی چې وي نو هغه ځان سره سړی وساتي په هغې باندې لاس ووهي یو نیت او دوه ضرب چې یو ضرب ووهي نو په مخ باندې لاسونه راکاږي او په دویم ضرب سره دواړو لاسونو باندې چې دی هغه راښکلی شي نو دا درې فرایض د تیمم دي نو چې کله بعض اوقات داسې صورتحال مخې ته راشي چې فورا غسل کول ممکن نه وي نو سړی تیمم وکړي او بیا وده شي یا چېرته سفر باندې تلل وي سفر وي د غسل یا د اودس انتظام نه وي نو هلته کې سړی تیمم وکړي او خپل کار وچلوي او هغې نه بعد چې کله موقع مناسب میلاو شي نو سړی هغه چې دی بیا غسل وکړي یا اودس وکړي وغیره نو دا د تیمم احکام دی الله تبارک وتعالی فرمایي وان کنتم مرضا او که تاسو بیمار یې اول خو د غسل حکم تېر شو او على سفر یا بیمار یا سفر په سفر باندې او جاء احد منکم من الغائط او جاء یا راشي احد منکم تاسو نه یو کس من الغائط او د سماعتنا او لامستم النساء یا یو شوي تاسو د زنانو سره فلم تجدوا ماء او تاسو نه موئ اوبه فتيمموا تيمم کړئ صعيدا طيبا فخور پاک فامسحوا بوجوهكم نمسحوا بمخونو خپلو وأيديكم منه او د لاسونو خپل د دینه دغه خاورې نه خاورې باندې یا لوټه کاڼي شګه دوړه هر څه چې په هغې باندې لاس ووهې
نو بیا په مخ باندې په لاسونو باندې راکاږي دا د تیمم درې فائدې ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم